وای یو نوجوان ناغه جړلې جمعات کې راته ما وی ولې جاړې وای حضرت کې بل تناستم د مور سره په بړستن کې مور خو مې وی بچی مې دی اے مور مې وی دا زما د تل نه پیدا دی وای قسم دې چې اندام مې حرکت وکړو هغه ټیم کې مې فراغت وشو د خپل مور سره حضرت څوک ما وی ظالمه د کوم بدن نه چې ته پیدا او ستا په دې بدن کې چې کوم وینه ګرځي ظالمه دا خو ستا د مور وینه ده اے ستا په دې خولې کې چې کوم جبه ده ظالمه دا خو ستا د مور جبه ده اے زه به تاته یو جمله ویم چې دا مور داسې یو رشته ده چې دا داسې مکرمه معززه معظمه معظمه محترمه عفیفه طاهره طیبه پاکه رشته ده چې په کائنات سرزمین کې د مور غوندې پاکه رشته نشته تا هغه پرې نه ښوده داسې عالم شو زما محترم نو بې حیایي عام شو اوس تاسو عذابونه وګورئ قرآن کې الله فرمایي لهم عذاب علیم علیم وایي عذاب درناک فی الدنیا والآخره الله وایي دنیا کې هم د هغې راشه ته د صحابه کرامو حیا وګوره ته زما د پیغمبر حیا وګوره ته د هغه پیغمبر امتین عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي قسم دې په عربو کې د ټولو نه زیاتې حیادارې ښځې باکرې ښځې وي باکرې هغه چې نواده کړې ښځې وي لیکن قربان د محمد رسول الله نشم وی زما جانان زما محبوب او د الله محبوب قسم دی وی د سلو زرو د باکرو جنکو نه پکې زیات حیا او محترم زمون په مونږ خو د هغه پیغمبر عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنہ په بارک راځي عثمان ویل وی چې کلمه په داستر ګباله د محمد رسول الله چهره لیدلې ده قسم دی د اغینه بعد ما خپل اندامونو ته نه دي کتل محترم خپل اندامونو ما وی چې دا سترګې دا د محمد رسول الله چهره ویني او دا د محمد رسول الله د چهرې دیدار کوي نو زه به د دې سترګو غسل او اودس مات نه کړم چې زه به پې اندام ته وګورم ما ټوله زندګي داسې صرف کړه د مرګ په تخته باندې سم لاستم خو اندامونو ته مې ونه کتل محترم نن ته وګوره ما ته کې څومره بې حیایي ده